يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. زما قدرمنو منګو تاسو خپل اصلي کور او خپل اصلي وطن ته راغلي یو، خو زمونږ په دې کلي کې په دې وطن کې چې دا زمونږ اصلي وطن دی، دا قبرستان دلته زمونږ اصلي کورونه دي، خپل ابدي کورونه دي. د باران کې چې وکتل نو چای د اوبو غم نه دی کړی، اوبه را روانې دي زمونږ کورونو ته به راننوځي. څه کورونه کیني، څه را پرېوځي، څه د اوبو په ډنډ کې راګیر شي. د شپې به پې تیاره راشي، څوک پکې رڼا نه لګوي. هغه ځایونه چې هغه زمونږ ابدي کورونه دي، د هغې دغه حال دی. او د دنیا هغه یو څو ورځې کورونه، د هغې دپاره موږ څومره بندوبست کوو، د څڅېدلو دپاره سریه واچوه، وسپنه مضبوط لرګي واچوه، پلاستیکونه واچوه او سیمټ واچوه چې ونه ساسي. دا به څومره ساسي؟ څڅېدل پرېږده، د ورځو بارانونه یې لاندې ور رواني. نو د دې کور غم وکړو، غم دلته را رواني. دا کینی په موږ باندې، دا کورونه، دا چتونه په موږ باندې راکینی، بیا موږ بل ځای ته تښتېدلی نشو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام ورسره وو. یو قبر یې ولیده چې کنستلی شوی و، لا مړی پکې نه و دفن. داسې چاپېره ترې کېناستل او دې کندې ته یې وکتلې. نو صحابه کرامو ته یې وویل لمثل هذا فاعدوا یا اخواني، ای ورونو دې کندې له تیاری وکئ، د دې قبر غم د ځان سره پیدا کړو. دا مرګ دی، مرګ. ما چې کور کې وویلې چې د قاري صاحب د خور وفات شه، خلکو نه منله کور کې ما سره، چې د جمعې مونځ یې زموږ سره په مسجد کې وی کړی دی، مانځه کې ولاړه وه. ختم د قرآن یې نیولی و مدرسې ته، ختم ته جومات ته، ختم ته راتلله، وی بېګام ولاړه وه. وی مور به وفات شوې، بیماره وه. چې څوک بیمار و، د چا چې نمبر و، نمبر نشته، هغه پاتې شو، بې نمبره لاړه. نو مرګ هغه میلمه دی او هغه راتلونکی دی چې دا دې ته نه ګوري چې د دې نه واړه بچي پاتې شو. د چا ځوانۍ باندې رحم نه کوي، د چا په نمبر باندې رحم نه کوي، نه شپه ګوري، نه ورځ ګوري، نه روژه ګوري، د روژه ماتي وخت هم نه ګوري چې د دې ټولو خلکو نه روژه ماتې ګډوډ شي. غرض مې د دې خبرې دا دی چې دا داسې میلمه دی چې دا دروازه نه ټکوي، دا داسې میلمه دی چې بې تپوسه راځي. دقه مرګ دی، زړه بند شه، ودرېده، بس خبره ختمه شوه. بیماري وه نه وه بیماري، روغ جوړو، ځوانو، تکړه و، ګرځېده، جومات کې و، دکان کې ناست و، بس هارټ اټیک وشه، د زړه حمله ولاړه. نو دا نن زما او ستا مرګ، آیا موږ په دې ناستو خلکو کې چې موږ په دې قبرستان کې ناست دي، د چا سره دا ګارنټي ده چې زه به کور ته ژوندی ورسم؟ نشته. چې په دې حالت کې موږ له مرګ راشي، مرګ، نو موږ ته دا خپل ځانونه د شیشې نه ښه معلوم دي چې موږ څومره ګناهونو کې مبتلا یو، موږ په څومره منکراتو کې اخته یو. زما عزتمندو،
داود علیه السلام ته ملک الموت راغی وایي ساه دنه اخلو هغه ورته وویلې چې د ساه اخیستلو نه مخکې لږه اطلاع پکار وه لږ خبر اطلاع خو به م راکړی وی ځکه پیغمبرانو ته د مرګ نه مخکې اطلاع راځي چې په پلانکۍ ورځ به وفات کیږي زه به م لږ خبر کړی وی ملائک الله له ورغی چې یا الله داود علیه السلام وی چې بې اطلاع مرګ را روان دی زه خبر نه یم الله رب العالمین ملائکو ته وویل تپوس دې وکئ چې ستا هغه تره څه شه پلانکې ګاونډي دې څه شه اماما څه شه ترور څه شوه هغه نیا څه شوه چې تپوس یې ته وکوئ هغه هم وفات پلانکۍ ورځې وفات د دې هر یو مرګ دا تا ته اطلاع وه دا تا ته خبرداری و دا مرګ موږ ته اواز کوي نن دلته راغلي یو بل چا سره سبا مو په اوږه په کټ کې راوړي بل څوک هم راوړي نن بل څوک دفن کوو سبا موږ دفن کوي نن په بل چا خاورې اړو دا خاورې په موږ باندې خلک راړی نو د دې کور دپاره د نن نه تیارې شروع کړو تیارې د کمې خبرې وکړو اولنۍ خبره موږ چې دې ځای ته راځو چې زمونږ عقیده ایمان په الله باندې جوړي داسې مسلمان به وي چې الله به نه مني بالمازه مسلمان هم وایي زه الله منم د شراب خانې نه چې راوځي م وایي الله منم د بدکارۍ د ځای نه چې راوځي م وایي الله منم زمونږ دقه حساب دی الله مو په خوله او په ژبه منلی دی خو د الله عظمت او بړایي او د الله وحدانیت زمونږ زړونو ته نه دی کته شوی تاسو وګورئ د نبی علیه السلام په زمانه کې ډېر کافران مړه شو کم کافران چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیده د هغه دیدن یې وکړه دیدن خو ایمان یې رانه وړه بیت الله نه به ورځ کې لس شل ځله تاوېدل خو ایمان پکې نه و د الله سره شریکان پیدا کړي الله رب العالمین هغه خلک ونه بخل چې چا د ورځې سل اوښان مېلمنو له علالول خو چې الله یې نه منه الله ونه بخل موږ خو الله منلی دی وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون الله مو منلی دی خو د منلو سره د الله سره هم حصهداران جوړ کړي دي یا مسلمانانو ورونو عقلمند او پوه او دانا خلک ناست یو موږ هغه خلک یو دونه هوښیاران یو د هوښیارۍ دعوه کوو چې روپۍ په لاس کې پیژنو موږ دومره هوښیاران چې انسانان د پوندو نه پیژنو موږ خلک د مزل نه پیژنو خو د دې دومره هوښیارۍ سره موږ یو الله ونه پیژنده او د هغه الله سره چا بوتان شریکان کړل او چا مړي او چا قبرونه شریکان په دې قبرونو کې چې دا څومره خلک دي دا اولیا دي اولیا د الله دوستان دي زمونږ پې ښه ګمان دی چې دا به الله بخلي موږ به ورته دعا کوو موږ ته شریعت د دوی قبر احترام دومره ویلی دی چې ته دې وسوځې په اور ستا کپړې دې م وسوځي خو قبر ته ډډه مه لګوه موږ ته شریعت دومره عزت ویلی دی د قبر خو که چا د قبر دومره قدر وکړه چې سجدې ورته ولګوله کافر به شي په دې باندې دومره احترام که چا وکړه چې سجده لګوي کافر به شي نو یا مسلمانانو ورونو ولې زموږ په وطنونو کې په هر قبر باندې چت جوړیږي بیا پې مزار جوړیږي بیا پې ګنبدې جوړې شي بیا پکې منجوران کینی او بیا یې خلک عبادت کوي نو ملا صاحب چې وایي چې سجده مه لګوه ورته د دې قبر نه یې مه غواړه الله نه یې وغواړه نو خلک خبره الټه کي وایي داسې خلک دي چې اولیا نه مني یا مسلمانانو ورونو په دې خو زموږ یقین دی چې په مخ د ځمکه پیغمبرانو پسې غوره خلک صحابه دي
افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر د پیغمبرانو نه وروسته غوره انسان ابو بکر صدیق دی که نه دی؟ عمر فاروق رضی الله عنه دی او تر کشر صحابي پورې نارینه او زنانه اولیاء او که نه و؟ دغه اولیاء عمرې در کې خلکو کړي دي، حجونه مو کړي دي. تاسو نه تپوس کوم حاجي صاحبانو د احد شهیدان هم لیدلي دي که نه هم دي لیدلي؟ د جنت البقیع مړي چې زمونږ مور بیبي عایشه پکې دفن ده لیدلي هم دي که نه هم دي لیدلي؟ و مسلمانانو هلته په کم قبر باندې ګنبد او مزار جوړ دی؟ ځان ولې غولو چې په شهید باندې دلته جنډې ودرو؟ هلته کم شهیدان دي؟ 70 شهیدان په یو ځای دفن دي. چا دفن کړي دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدست مبارک په خپل مبارک لاس. او کم شهیدان؟ سید الشهداء حمزه، د شهیدانو سردار امیر حمزه رضی الله عنه پکې دفن دی. هغه امیر حمزه چې هنده زنانه راله او سینې وله وشلوله او زړه وله را وویست او چکونه پې ولګول، دا د نبي علیه السلام ترو. غوږونه یې ترې غوڅ کړل، پوزه یې ترې کټ کړه، شونډې یې ترې کټ کړلې او د کافرانو ښځو په تارونو کې د ده د اندامونه وپیل او په غاړه کې یې امیل جوړ کړ. نبي علیه السلام وویلې زما دا خوښه ده چې حمزه نه دفن کومه، پرېږده چې مارغان یې وخوري، چې د قیامت په ورځ د اسمان مارغان ګواهي ورکړي چې او حمزه شهید و. خو ځکه یې دفن کومه چې دا خور یې ډېره زیاته جاړي او خور یې خفه کېږي. نو ویې ویلې سید الشهداء حمزه، د شهیدانو سردار حمزه دی. نو چې د شهیدانو سردار دفن دی، موږ او تاسو ټول لیدلی دي، په الله قسم او یا شهیدان دفن دي. زیارت پرېږده، مالګې پرېږده، اګربتۍ پرېږده، د قبرونو د خاورو موړه هم نه ښکاره کېږي او اولیاء دي او شهیدان دي او د شهیدانو سرداران پکې دفن دي. نه د اولیاءو ګستاخاني، نه د اولیاءو بې احترامي کوو، نه د اولیاءو بې قدري کوو. خدا وایو چې الله پیدا کړی، الله ته سجده ولګوه، بچي د الله نه وغواړه. نبی علیه الصلاة والسلام په جبل صفا غونډۍ کې خپله قبیله را جمع کړه، قریش. خپلې لور ته وایي یا فاطمه بنت محمد و فاطمې چې ته زما لورې انقذي نفسکې، ځان به په خپله خلاصې. لا املک لک من الله شیئا، زه د زري عمره واک او اختیار نه لرم، ځان په خپله خلاصوه، خپل عمل وکړه. و مسلمانانو ورونو، زمونږ د ګستاخۍ حال دې ځای ته راورسېده. مزار چې یو نیک انسان پکې دفن شه، هلته شراب او چرس کلی کېږي که نه؟ شراب پټ او چرس ښکاره څکي پکې خلک. دا زیارت د دې دپاره و چې دلته به خلک رباب غږوي. تاسو د جمعې په شپه دلته دننه مه ورځئ، په دې لاره چې ځئ د رباب او د ستار غږ به واورئ، د منګي غږ به واورئ، د چرسو لوخړې اسمان ته خیږي. دا د اولیاءو بې احترامي ده، دا د اولیاءو بې قدري ده چې یو نیک انسان دفن دی او چرسیان لګیا دي په دړیو چرس کې او ټپې وی او سندرې وی او د ښځو شونډې او سترګې یادوي. و مسلمانانو ورونو، موږ سره درد دی، درد. هغه دعوت چې 1,40,000 کمو زیاتو پیغمبرانو کړی، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، د یو الله عبادت وکئ، اله یو دی. په دې خبره خو ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته واچو، په همدې خبره چې لا اله الا الله. کعبه کې څو بوتان ولاړو؟ 360 380 بوتان په کعبه کې ولاړو. نبی علیه السلام مات کړل که ماتې نه کړل؟ خلکو ته صحابي ویلې، خلکو ته لیونی ویلې، خلکو ته دروغجن ویلې، خلکو ته جادوګر ویلې. خو نبی علیه السلام په حق و. د مکې سرداران، قریش، غټان، مالداره، تاجران، قولدار او شملدار، د جرګو خلک یو طرف ته و. نبی علیه السلام یو یتیم ځان لو، دا یو کس او دا ځان له په حق و او دغه ټول خلک په غلطه روان. نو اولنۍ تیاري چې دلته راځو ورونو، شرک د الله سره ونکو. که څوک بت شریکوي هم مشرک دی، که څوک قبر شریکوي هم مشرک دی.
نبی علیه السلام د یو صحابي په لاس کې د زیړو د پیتلو یو کړۍ ولیدله، داسې لاس کې اچولې وه لکه موږ چې ګړۍ اچوو. ورته وایي دا څه شی دی؟ وایي واهینه یو بیماري ده، دا مې د هغې دپاره اچولې ده، دې سره بیماري ښه کېږي. زما نوجوانان په لاسونو کې برک برک تارونه اچوي، څوک یو شیز اچوي، څوک تعویزونه وایي د پلانکۍ بیمارۍ دپاره او د پلانکۍ دپاره. زه نه ویم، نبي علیه السلام دته وایي دا به ستا دا بیماري نور هم زیاته کړي. ولو مت على هذا ما افلحت، که په دې حالت کې تا ته مرګ راغی، مرګ او دا شی دې په لاس کې کامیاب به نه شي، ابدي ابدي به ناکام شي. دا د توحید دعوت دی. دا کوم دعوت دی چې موږ مسلمانان کېږو؟ لا اله الا الله. لا څه معنا؟ لا معنا زه بوت نه منم، ما دې پې خلک مړ کړي، زه د الله سره شریک ژوندی هم نه منم، مړم نه منم. لا دغه معنا ده. دا لا یوازې د بوتانو دپاره نه دی، الا الله، یو الله دی. پنځه وخته مانځه کې څه وایو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله، پښتو کې معنا تاسو ټولو ته زده ده. وایي خاص ستا عبادت کوم او خاص ستا نه مدد غواړم. خاص څه معنا؟ خاص دا معنا سوچه. زه په عبادت کې ملاوټي نه یم چې هم د سجده تا ته لګوم او هم د قبر ته لګوم. زه په عبادت کې دوکمار او ملاوټي نه یم چې شفا تا نه م غواړم، یا الله روغ مې که، او د قبر دا تیږې راخلم دا په ځان مګمه چې دې نه م شفا وغواړم. پنځه وخته په مانځه کې وایو ستا عبادت کوم او تا نه مدد غواړم. مسلمان په دې دعوه کې دروغجن دی. زه عبادت د بل چا کوي او مدد د چا نه غواړي. کله وایي یلویه ځوانه، کله وایي یا پیره بابا. زمونږ ښځې، زمونږ زنانه ولې عادت نه دي چې تنور کې ته ډوډۍ پرېوځي، لویه ځوانه لاس راواچي، وترورې ومورې خاوند دې راشي او دا لوی ځوان تا سره په دې کور کې وویني، تا به ژوندی پرېږدي؟ دا پردې دې ولې اچولي دي؟ دا دنګ دې دیوالونه ولې کې وایي چې څوک کور ته رانشي؟ خو زمونږ زنانه هر وخت چغې وایي چې لویه ځوانه راورسېږي، د بغداد نه کور ته راغواړي. دا زمونږ د عقل کمزوري وه، دغه زمونږ ناپوهي وه. نو عزتمندو، دلته چې راځو، اولنۍ توخه د قبر او تیارې پاکه سوچه عقیده. مونځ دې کم وشي خیر دی، نفلونه دې م کمي، روجې دې م کمي، صدقې دې م کمي، خو چې په دې زړه کې صرف یو الله بس. او مقام هر چا له خپل عزت ورکو. د نبي خپل مقام دی، هغه د عام انسان په شانتې نه ګڼو. علما خپل مقام لري، هغه د عامي مسلمان په شانتې نه دی. صحابه خپل مقام لري، خو نبي د الله درجې ته نه اوچتو چې د الله نه م غواړو، نبي نه م غواړو. مړي هغه د پیغمبرانو درجې ته نه اوچتو. مولا او عالم هغه د صحابي درجې ته نه رسو. د هر چا خپله خپله مرتبه ده. زمونږ په دین کې دویمه توخه او دویمه تیارې هغه دا دی ورونو چې راځو د نبي علیه السلام یو صفا او سوچه مینه په دې زړه کې دلته پیدا کړو. بس دا د کامیابۍ لارې دي. نبي علیه السلام وفات کېده، وایي دوه شیزونه درته پرېږدم نه ګمراه کېږئ. اوس د عوام څه وایي؟ وایي دې مولیانو موږ نه لاره ورکه کړې ده. ګرم هم نه دي، ځکه دا لډ سپیکر زما لډ سپیکر د ده لډ سپیکر ټول لګیا دي. زه وایم زه په حق یم، دا وایي زه په حق یم، هغه وایي زه په حق یم، هغه ما ته کافر وایي زه هغه ته کافر وایم، دا وایي دا مولا غلط دی، هغه وایي هغه مولا غلط دی. عوام به څه کوي؟ نبي علیه السلام ویل دوه خبرې دي، دوه لن تدولو، نه ګمراه کېږئ، خو ما شرط دا دی ان تمسکتم بهما، چې تاسو په دې دواړو لږې منګولې خو ولګوئ، چل ول ورسره مه کوئ، کلکې راونیسئ کتاب الله و سنتي، یو د قرآن رسۍ ونیسئ او زما د احادیثو. راځئ هره خبره په حدیثو فیصله کوو، خبره به واضحه شي. زمونږ متعلق خلک وایي داسې خلک دي چې اولیا نه مني. په دې دومره بیان کې که موږ د کوم ولي ګستاخي کړي، ما به بد کړي. موږ د اولیاو ګستاخي نه ده ویلې، خو دا مو وویلې چې یاره قبر نه مه غواړه، دغه مو ویلې. یاره داسې خلک دي خیرات نه مني. مسلمانانو ورونو، نبي علیه السلام باندې مړي راغلي او که نه راغلي، که نه په موږ راځي. خدیجه رضی الله عنها په ژوند کې وفات شوه، رقیه په ژوند کې وفات شول، ام کلثوم په ژوند کې وفات شوه، او په سوونو صحابه او یا مړي خو په یو ورځ د احد شهیدان دفن کړل.
هغوی هم جنازې کولې، خو په جنازه کې دا اعلان نه و چې عزیزانو او پلانکې خېلو پلانکې خان حاجي او پلانکې خان ملک وایي چې د نه به خفه یم بېرته به دوا ما سره په کټونو کوئ. ولې؟ د میخې رسم له ولیدي د خیرات باندې کړی دی. په الله قسم چې د خیرات نه منکري دقه کافر دی. خیرات نه څوک منکریږي. نبی علیه السلام ته سعد رضی الله عنه راغی، وایي مور مې وفات شوې ده، مور صدقه ورپسې وکړم. موږ ته پښتو کې خیرات وایو، موږ خیرات وریجو ته وایو او سپینې غوړې ښوروا ته خیرات وایو. باقي که مړي پسې چا جومات له سیخ واغسته، سیمټ یې واغستل، قرآن شریفونه یې واغستل، موږ دې ته خیرات نه وایو. موږ چې قومونه ماړه کړو او هغوی راوځي او برید تاو کړي چې ډېره غوړه ښوروا وه او ډېر ښایسته خیرات و، زمونږ زړه تسلي وکړي. ولې؟ په لسو شلو کسانو کې لګیات شو، پټه صدقه کې موږ نه یادېږو. نو سعد رضی الله عنه وایي مور مې مړه ده صدقه وکړم، وایي او لاړې په یو ځای کې کوی وکنسته، اوبو ته ضرورت و او ویې ویلې له ام سعد د دې ثواب دی الله د سعد مور ته ورسوي. دا خیراتونه دي، دا به کوو، منې نه دي زما عزیزانو، زما ورونو، هېڅوک یې نشي بندولی. وکه الله دې تاله وس درکړي، دادا پسې ابۍ پسې بچي پسې چې څونه دې وسي. رمضان دی 10 کاله مخکې مړه دي، 20 کاله مخکې مړه دي، هغه یوه هغه د اولې خیرات باندې اکتفا مه کوه، اوس یې م ورپسې وکړه، سبا یې م ورپسې وکړه، بېګاله یې م ورپسې وکړه، هېڅوک دې نه منې کوي، خو د نبي علیه السلام په طریقه باندې وکړه. د نبي علیه السلام رښتینې مینه څه ته وایي؟